د بختور سړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک درې نشانیانې ښوولې دي. اوله خبره دا ده چې المسکن الواسع، پراخ کور ولري، او خاص کر بیا خپل کور ولري. د خپل کور درک د هغه چا څه پوښتنه وکړي چې څوک په کرایه پراته دي، د هغه چا څه وکړي چې اوس مهاجر دي. پر هجرت باندې بیا بیان کوم، پر مهاجر ان شاء الله العزیز. دا هغه چا څه پوښتنه وکړه چې هغو ته په هېڅ یوه ګلۍ او کوڅه کې ځای نور پیدا کېږي چې یو کور پیدا کړي، د کرایې کور هم نور پیدا کېږي. نو د خپل کور سبحان الله دا څومره لوی نعمت دی، څومره عظیم نعمت دی، او موږ یې څومره ناشکري کوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي بختور سړی در وښیم هغه دی چې کور یې خپل او کشاده اخلاص او دومره دی چې د ډېر عزت پکې خوندي کېږي. ورسې وګوري ډېر کورونه شته، که څه هم کور د ده دی په واده کې دی پر دا کوڅه و ګلۍ کې ټینټ لګولی، خیمه لګولی، یا کله خدا مه کوي فوتګي وسوله. از موږ خپل الحمدلله مسجدان دغونه شته، مسجدانو کې د فاتحو یو ترتیب شته. الله دې موږ وبخښي، موږ دې معاف کړي. مسجد د فاتحې دپاره نه دی، سنت طریقه به دا وه چې نکاح به په مسجد کې کېدله او فاتحه به په کورو کې اخیستل کېدله. از موږ اوس رسم جلا سولو، نکاح مې په کورو کې سوله او فاتحه مې په مسجدو کې سوله. بیا چې د چا ماجت دی هغه د ځان سره اخبار هم راخستی، اخبار به ګوري. که اخبار نه وي اوس د فیسبوک زامن دي، فیسبوک ګوري. توکدار هم څنګ ته ورته پروت، ښه زورور بالښت هم ورته پروت دي. ولې نو پوښتنه ولې نو وایه ماجت حاجي صاحب جوړ کړی دی، ماجت حاجي صاحب جوړ کړی. د چا کور خپل پیغمبر مبارک فرمایي دا بختور سړی دی، یو علامه یې دا ده. دویمه خبره دا ده پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې د ده پړوسي همسایه ښه سړی، ښه سړی الله پر پیش کړی. د غم په ورځ په غم کې په ښه ورځي، په شادۍ په ورځ په شادۍ کې په ښه ورځي. ښایسته مطلب بیټک و میهمانخانه لري چې کله ستا په کور کې میلمانه ډېر شو، بیا دی دا خپل کور در خلاص کړي، دا خپل بیټک و میهمانخانه در خلاص کړي. ستا میلمانه وایي دلته راولي، د شپې دلې که پروا نه لري، سی کره واده دی یا خدا مکه غم دی، نو دلته دا ستا میلمانه به زما پر کور باندې سي. څومره ښه خوند کوي دا چې ستا و څنګ ته هندوی لا به د زړه شکر ووځي چې الحمدلله څومره ښه سړی دی. دا زموږ ته بازار کې سارا خدای شان نه، سارا والا خو در معلومېږي، راغم بیا انشاءالله بیان کوم. سارا والا کې بیا دا ښه ښایسته غټ بیټک لري نه درکوي. بیا که ښایسته بیټک لري دوه درې دي، نو خو هغه ښه بیټک یې کل کړی دی، کمزور یې به تا تر خلاص کړی، یا په برنډه کې یو شی در راوار کړي. بیا تا ته وایي ګوره دا دې صفا بیټک په لاس درکوم، لکه کرایهدار صفا بیټک په لاس درکوم، غالۍ به نه راخیره نه، شیشې به نه راخیره نه. نو د الله رسول فرمایي بختور سړی هغه دی چې یو ښه همسایه ولري. اوس به ته وایي چې ښه همسایه نو څه ته خپل کار کوه زه به خپل کوم. چې د کوم چا کورونه د محمد رسول الله د کور سره هغه بختور وکنو هو د کوم چا کور د ابوبکر صدیق د کور څنګ ته بختور وکنو، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی د کور څنګ ته راځه تر امام ابو حنیفه پورې، راځه تر امام بخاری او تر امام مسلم پورې. دا کوچنۍ خبره ده، ډېره غټه خبره ده. اشه په دا و زمانه کې به در وښیم د چا کور د سدیس د کور څنګ ته کوچنۍ خبره که غټه، د شریم د حذیفه د کور څنګ ته، یا قاضي فضل الله صاحب در یاد کما، یا معترض جمیل صاحب در یاد کم. خوا به د وایي مه پر ځان زور راولئ مه چې بیا به څوک وایي دا مه رایادوه، هغه بیا په تا نه دی خوشحاله. شکر دی ستا و څنګ ته نه صحیح سلو. دغسې زموږ ښه بزرګان تقي عثماني صاحب راواخله، د افغانستان لوړ علما راواخله، دې د کور څنګ ته ستا کور یا ازه غټ غټ ډاکټران به در یاد کړه، مطیع الله تراب کور څنګ ته ستا کور. به ښه خبره که بده خبره ده؟ شام سیتوب دی، دا معلوم خلک دي، په پټه خلک هم د کور ښه خلک شته. د الله رسول فرمایي بختور سړی هغه دی، اول علامه کور یې خپل دی، غټ دی، تنګ نه دی. دویمه علامه دا ده چې پړوسي یې ډېر ښه سړی دی، همسایه یې ډېر ښه سړی. پخوا داسې زمانه تېره سوې ده چې چا به یو کور رانیوي، یو کور به ګران و، تر دا څنګ والا کور ولې ګران دی، خیر خو به یي ول همسایه یې ډېر ښه سړی دی، دې جلا قیمت ترڅه اخلم، همسایه یې ول ډېر ښه سړی دی. اوس په همسایهتوب کې ډېر کمزوري، سارا خلک ډېر کمزوري دي. بازار باندې بیا په دې ښه دي تر برګلوي نه سره کوي. د سارا راغلی دی دلې کور رانیولې، ګر خلک لاس په نامه ورته ولاړ دي، او دی راغلی دغه ځای په جنګو دی. او دریمه خبره د الله رسول فرمایي
چې والمرکب الحنیء ښه زوروره سوارلي ولري د بختور سړي درېیم علامه ده ښه زوروره سوارلي ولري خوندوره اکه سایکل دی اکه موټر سایکل دی هغه رکشه ده اکه ښایسته موټر دی پسې ځنه بیا تر جهازه پورې ځنه تر جهازه پورې دا د بختور سړي علامه ده زموږ په فکر خو نو چې د کم سړي کور کمزوري موږ ډېر بدبخته بولو د چا مطلب همسایه کمزوري موږ ډېر بدبخته بولو د چا سوارلي کمزوري موږ بدبخته بولو یا هغه همسایه بدبخته دی نه دی بدبخته همسایه بدبخته دی چې دی د خپلو همسایهګانو سره ښه چې دی هغه نه کوي الله پاک دې دغه نیکبختي موږ ته رانصیب کړي الله پاک دې هر سړی د غومره بختور کړي ضروري نه ده چې د جهان ښایسته خوندور موټر دې ستا یا کور لرم په عزت یم سیده شو بد مې پکې پردي او بیا همسایه لرم ښه سړی دی مسلمان سړی دی د لمانځه ټیم څه غږ را باندې کوي چې کله د ده بچیان اسکول لره بیایي زما بچی هم د ځانه سره بوځي راځه چې موږ سره په موټرو په رکشه کې ځئ سره نو ښه خوند کوي نو د الله رسول فرمایي د بختور سړي څو علامې دي درې اوله علامه دا ده کور کشاده خلاص پراخ خپل دویمه علامه دا ده چې دغه پړوسي همسایه ښه سړی درېیمه دا ده یو ښه سوارلي ولري الله دې موږ ټولو ته رانصیب کړي الله دې موږ ټولو ته رانصیب کړي دا بل حدیث دی ټیم را باندې پر کېږي خو خیر خبره دا د عزیزانو ما درته وویلې چې ښایسته کور ښه خوند کوي الله دې هر چا ته ورنصیب کړي هر چا ته دې الله ورنصیب کړي دا نو هغه چا ته معلومیږي چې څوک د کرایې په کور کې پروت دي تنګ کور ښه معزز محترم سړی تنګ کور بچان په یوه کمره کې میلمانه په یوه کمره کې واشنګ مشین په یوه کمره کې موټرسایکل دننه ورسره ولاړ ډېر زور غواړي الله پاک دې هر مسلمان آباد لري الله دې هر مسلمان شاد لري بیا که ښه کور الله درکړي د الله رسول فرمایي کنز العمال والا حدیث نقل کړی دی دا بیټک نه دی میهمان خانه دا د دې خټو د دې کور زکات دی زکات دی دا دی بیا که د چا ستا په بیټک ښه کېدله میجن راګرځوه که هندو که سکو که پلانی که پلانی که پلانی میجن راګرځوه ښه خوند کوي انسانیت خو خالي انګریزان نه دي چې انګریزان به انسانان موږ به نه یو موږ به خالي عابدان یو بزرګان به یا دا عبادت د انسانیت سره ښه خوند کوي چې انسانیت هم سړی ولري او بیا عبادت هم کوي دا ډېر ښه خوند کوي نو په موږ کې خالي عبادت سته په انګریزانو کې خالي انسانیت سته انسانیت او عبادت سره یو ځای کې ولاړې د جنت هغه اعلی مرتبې ته ورسېدي خیر الله دې ویل اولاد القبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي الله پاک د بدمرغۍ وساتي الله دې د شقاوت وساتي چې کومې د بختور سړي علامې دي هغه دې الله پاک په هر مسلمان ته نصیب کړي الله دې پر دې تورو موږ غریبان عاجزان ټول عالم انسانیت ته پر دې تورو مرګونه را نصیب کړي چې مرو دا وایي لا اله الا الله محمد